الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. محترم تاسو ته خبره معلومه ده چې نن سبا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس په موضوع بحثونه روان دي. تر دې وخته پورې د 3 لاکو نه زیات کسان د دې نه متاثره شوي دي او په زرګونو په دې باندې وژل شول. دا کورونا وایرس د الله تعالی د بېشماره مرضونو نه یو مرض دی، د الله تعالی د وباګانو نه یو وبا ده او د الله تعالی د عذابونو نه یو عذاب دی. الله تعالی د امتحانونو یو امتحان دی او د الله تعالی د تنبیهاتو نه یو تنبیه ده. داسې وباګانې او مرضونه دا د کفارو لپاره عذابي او د ګناهګارو مؤمنانو لپاره ادب ورکول او د ګناهونو مغفرت دي او د خالص مؤمنانو لپاره د درجو اوچتوالی او د الله تعالی د تقرب ذریعه. البته د کفارو سره الله تعالی دا وعده کړې ده. سورة رعد کې الله تعالی وایي 31 نمبر آیات د سورة رعد، هغې کې الله تعالی دا خبره کوي چې ولا یزال الذین کفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. الله تعالی وایي همیشه به کافرانو ته د بدعملۍ د هغې د کفر او د ناکاره عملونو په وجه باندې مصیبتونه رسیږي. او تحل قریبا من دارهم، یا به نازلېږي نږدې د هغې کورونو ته. یعنې مقصد دا دی همیشه لپاره به د کفارو باندې د هغې د خپلې بدعملۍ په وجه داسې عذابونه راځي او یا به د هغې ملکونو کورونو ته نږدې داسې آفتونه راځي چې دوی به د هغې نه متاثره کېږي. د دوی په نفسونو، د دوی په مال اولاد به الله تعالی مصیبتونه راولي، یا دوی ملکونو ته نږدې په نورو ملکونو باندې به الله تعالی عذابونه مصیبتونه راولي او په دوی باندې به د هغې اثر پرې باسي. لکه نن سبا دا وایرس په ځینې ملکونو او ځینې خلکو باندې مسلط شوی او چاته په نږدې ملکونو او خلکو کې مسلط شوی چې ټوله نړۍ پریشانه کړي او ټول یې متاثره کړي دي. او بیا الله رب العزت دا خبره هم کړې چې الله تعالی همیشه لپاره کوم قرون، پیړۍ، امتونه تیر شوي دي، په هغو ټولو باندې الله تعالی 2 قسمه امتحانونه راوستلي وو. یو امتحان د تنګدستیو د مرضونو او دویم د عذابونو او د نعمتونو. یو د عذابونو او دویم د نعمتونو. دا 2 قسمه امتحانونه الله تعالی په ټولو امتونو وخت راولي. لکه دې سورة الانعام آیتونو کې الله تعالی وایي چې الله یې مخکې امتونو ته مې انبیا لېږلي وو، فاخذناهم بالبأساء والضراء. الله یې ما تنګدستۍ او مرضونه نیولي وو. او بیا وروسته الله تعالی وایي چې فتحنا علیهم ابواب کل شیء. الله تعالی پرې ډېر زیات نعمتونه وکړل. یو قسم ابتلا بالنقم او بالعذاب ورته ویلی کېږي چې الله تعالی په یو چا باندې عذابونه راولي، او دویم ابتلا بالنعم ده چې الله تعالی په یو چا باندې نعمتونه راولي. او دا 2 قسمه ابتلاعات دا نور صورتونو کې الله رب العزت ذکر کوي. لکه مثلا سورة الاعراف کې الله دا ابتلا ذکر کوي. 495 نمبر آیات کې دا 2 قسمه ابتلاعات الله تعالی بیان کړي دي. سورة اعراف 94
او 95 نمبر آیاتونه کې الله تعالی وایي چې وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الله وایي مخکې مې چې څومره انبیا لېږلي وو نو هغه د هغې هغه امتیان د هغې مخالفین په هغې باندې الله تنګدستیانې او مرضونه راوستي وو او ثم بدلنا مکان السیئة الحسنه بیا د تکلیف نه وروسته پې الله تعالی خوشحالیانې راحتونه نعمتونه راوستل. نو بهرحال دا دوه قسمه امتحانونه د الله له طرف نه راځي. بیا وروسته سورة الاعراف کې بیا الله تعالی ذکر کوي 188 کې چې وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون. په دې خلکو الله تعالی ما دوه قسمه امتحانونه کړي وو، یو د خوشحالو امتحان نه و او دویم د تکلیفونو د مصیبتونو د پریشانو امتحان نه و. بهرحال همیشه لپاره دا دوه قسمه امتحانونه دا په خلکو چلیږي. خو دا کوم عذابونه چې الله تعالی راولي د دې عذابونو د راوستلو حکمت څه دی؟ نو د دې حکمت هم الله تعالی دا بیان کړی چې لعلهم یتضرعون، د دې لپاره چې دا خلک الله تعالی ته عاجزي وکړي او د دې لپاره الله تعالی وایي لعلهم یرجعون چې دا خلک د الله دین ته راوګرځي او د دې لپاره چې الله تعالی وایي لعلهم یذکرون د دې لپاره چې دا خلک نصیحت قبول کړي. نو څومره عذابونه چې الله تعالی راوستلي دي، وباګانې دي، آفتونه دي، مرضونه دي، مصیبتونه دي، دې ټولو کې دغه حکمت دی چې دا خلک الله ته عاجزي وکړي، الله پاک ته راوګرځي، د الله دین ته راوګرځي او نصیحت چې دی قبول کړي. لکه نن سبا د کرونا وایرس مسلط کولو اصل علت او اصل وجه همدغه ده چې د مخلوق کې عاجزي پیدا شي، لوی او تکبر یې ختم شي، الله تعالی دین وپېژني، خپل رب وپېژني، ایمان وپېژني، قرآن وپېژني. او دارنګې بل حکمت الله تعالی دا هم بیانوي چې الله یې کله کله د دې عذابونو د وجې نه الله د مظلومانو او مسلمانانو انتقام اخلي. الله تعالی وایي فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. په فرعونیانو قسمه قسم عذابونه راتلل، خو بیا الله تعالی دا فرعونیان چې دی په دریاب کې ډوب کړل او الله تعالی وایي فانتقمنا منهم. کله الله تعالی وایي انا منهم منتقمون او فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. الله وایي چې کله یې موږ غصه کړو، خفه کړو، الله وایي موږ د دې نه انتقام واخیست. یعنې کله کله داسې کېږي چې کافران ظالمان په مظلومانو مسلمانانو مسلط شي، دغه مظلومانو مسلمانانو الله تعالی انتقام اخلي، د هغې بدل الله تعالی اخلي. او د نیکانو خلکو خفه کول د الله تعالی خفه کول دي، د نیکانو خلکو تنګول د الله تعالی تنګول دي. الله تعالی وایي فلما آسفونا انتقمنا منهم. موسی علیه السلام او بني اسرائیل خفه کړي وو فرعونیانو، الله تعالی وایي ما د هغې نه چې انتقام واخیست. هغه شعر کې راځي هیچ قوم را خدا رسوا نه کرد تا دې صاحب دې نعمت بدل. یو قوم الله تعالی نه رسوا کوي نه شرموي تر څو چې د نیکانو خلکو ړوند نه دردولی. کله کله د نیکانو خلکو ړونه ودردېږي، مظلوم عاجزه مسلمانان دي، بې وسه بې اسرې مسلمانان دي، د هغوی سره ظلم زیاتی کوي. دغه ظلم زیاتي په وجه الله تعالی ننګ او غیرت وکړي نو الله تعالی د هغه مظلوم مسلمانانو انتقام اخلي او الله تعالی دغه رنګې په مختلف شکلونو باندې بیا عذابونه راولي. شناعت اعمال ما صورت نادر غریب زمون عملونه خو نادر شاه شکل دی جوړ شي. نو کله د بندګانو خپل عملي د هغې نه کله یو آفت او وبا مصیبت جوړېږي او کله بل آفت او بل وبا او بل مصیبت او بل عذاب دی جوړېږي. نو بهرحال په دې کې بل حکمت دا دی چې الله تعالی د دې عذابونو په وجه د مظلوم مسلمانانو انتقام اخلي. او بیا داسې وخت کې چې حکمت خو یې دا دی چې خلک الله ته عاجزي وکړي، توبه وباسي، ایمان راوړي. خو چې کوم خلک په داسې وخت کې د هغې اصلاح نه کېږي نو د هغې وجه دا ده چې الله تعالی وایي ولکن قست قلوبهم. په دې سورة الانعام کې الله تعالی وایي د هغې زړونه کلک شوي وو. وزین لهم الشیطان، شیطان په هغې محنت کړی او ناکار عمل یې ورته ښایسته کړي وو. یو زړونه کې قسوت و، کلکوالی و، بل د شیطان محنت و او بل وروسته وایي فلما نسوا ما ذکروا به. الله تعالی وایي د الله کتاب، د پیغمبر احادیث، اواز او نصیحت هغه هر څه یې هېر کړل، هغه یې نظرانداز کړل. په دې وجه باندې دی چې د الله دین ته راونه ګرځېدل. فلولا جاءهم تضرعوا.
الله وایي دی عاجزي ولې ونه کړله؟ عذابونو سره د دې مصیبتونو آفتونو سره دی عاجزي ولې ونه کړله؟ وجه دا وه چې دې زړونو کې کلکوالی و، شیطان پرې محنت کړی و، هغه ایتونه د وعظ او نصیحت هغه چې دی هېر کړل. او بیا د الله تعالی قانون دا دی چې وخت په وخت الله داسې حالات راولي، کله نعمتونه او خوشحالي راولي او کله عذابونه او پریشاني راولي. داسې عذابونه کله مسلط کړي، وباګانې، آفتونه، قحطونه الله تعالی مسلط کړي. خو چې کله د دې سره د بنده اصلاح ونه شي، نو بیا د الله له طرف نه عمومي عذاب پرې راځي او الله تعالی د دې خلکو عمومي پکړ او نیول بیا الله تعالی کوي. الله تعالی وایي اخذناهم بغتة، او دارنګې فاغرقناهم فی الیم، الله وایي ناڅاپي مې ونیول، دریاب کې مې ډوب کړل. په فرعونیانو قسمه قسم عذابونه راتلل، کله پې قحطونه راتلل او کله په هغې باندې چې دی خشکیانې راتلې، په هغې باندې وینې، شندخان، ملخان، سپږې، وینه، مختلف عذابونه پې الله تعالی مسلط کړي وو. خو چې کله اصلاح ونه شوه، نو الله تعالی پې عمومي عذاب راوست او ټول یې چې دی ونیول. او ګورې دا عذابونه، دا آفتونه، مصیبتونه ولې راځي؟ دا وباګانې ولې راځي؟ دا دونه خطرناکې وباګانې چې مسلط کېږي. د دې وجه الله تعالی دا بیانوي چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس. الله وایي دا د خلکو عملونه دي، د خلکو د عملونو په وجه باندې الله تعالی دا مصیبتونه او دا عذابونه راولي. او ګورئ په داسې ټیم کې چې کله د الله تعالی داسې عذابونه مسلط شي، د دې بنیادي علاج سره دا مشکل په څه باندې حل کېږي؟ هر مرض که هغه ظاهري دی که هغه روحاني دی، هغه یو علاج لري. نو د دې بنیادي علاج هغه ایمان دی، تقوا ده، الله تعالی ته راګرځېدل دي، الله تعالی ته توبه ایستل دي. الله تعالی وایي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. الله وایي که چېرې دا کوم کلي چې الله تعالی تباه کړي دي، یعنې بیا ورته راغلي وو، که دې ټولو ایمان نه وړی وی، د الله نه یېره کړې وی، نو الله یې ما پې د اسمانو د ځمکو د برکتونو دروازې راکولاو کړې وی. نو عزتمندو د دې مشکل بنیادي حل هغه ایمان راوړل دي، تقوا اختیارول دي، الله ته توبه ایستل دي، د خپلو ګناهونو الله ته توبه ایستل دي. بنیادي علاج یې دا دی. بعضې خلک د دې علاج په غلطه طریقه لټوي، بعضې خلک په دې طریقه د دې علاج لټوي چې مثال جمعو ته مه راځئ، جوماتونو ته مه راځئ، په حج او عمره دې پابندي ولګي، په طوافونو دې پابندي ولګي. عزتمندو دغه چې دی حل نه دی، دغه علاج نه دی، بلکې دغه باندې الټه د الله تعالی عذاب ډېرېږي. ځکه دا خو د الله تعالی عذاب دی. نو د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدل په دې ده چې جوماتونه آباد کوي، د الله تعالی کورونه آباد کوي، په حجونو باندې، په عمرو باندې، په طوافونو باندې. هلته هغه د دعاګانو د قبلېدو ځای دی، د ژړاو د فریاد د قبلېدو ځای دی. نو چې ته هغه د ژړاو د فریاد ځای پرېږدې، د دعاګانو د قبلېدو ځای پرېږدې، هغه ته چې دی تعلیم لګې، په هغې پابندیانې لګې، نو دا عذاب په دې طریقه نه پورته کېږي. دا کار، دا طریقه چې هر څوک کوي، بعضې دا وایي چې یاره مونځ چې دی مختصر کول پکار دي. نه، په داسې مصیبتونو کې، عذابونو کې اوږده اوږده مونځونه کول پکار دي چې الله خپل رحم وکړي، خپله مهرباني وکړي، د عذاب الله تعالی پورته کړي. نو دا خبره شته چې کله کله د ضرورت وایي نبي علیه السلام به مونځ زر کاوه، لیکن هغه ضرورت دا داسې ضرورت دی چې دې د وایي نه په مونځ کې تلوار نه دی پکار، بلکې مونځ په قلار او په ارام چې دی کول پکار دي. نو بهرحال دغه ډېره غلطه طریقه ده چې کوم خلک دغه طریقو باندې د دې مشکل حل چې دی لټوي. دارنګې عذابونه الله تعالی په فرعونیانو راوستلي وو په مختلف شکلونو باندې. خو ګورئ په هغه فرعونیانو عذابونه ولې راغلي وو؟ په هغې باندې د کفر د وجې نه. نن سبا دنیا کې کفر ډېر عام دی، په ټوله دنیا کفر غوړېدلی، نو په دې وجه باندې الله تعالی د عذابونه مسلط کړي. دغه رنګې فرعونیان چې وو، هغې خپل حکومت باندې ناز او فخر کاوه. نن سبا دا طواغیت او دا ظالمانه جابرانه حکومتونه، حکمرانان دوی هم په خپله هغه حکومتونو باندې، په خپله د جعلي ټکنالوژي باندې فخر کوي. نو په هغې الله څنګه عذاب راوستي او دغه په دوی باندې الله عذاب راوست. دغه رنګې فرعونیان چې وغه دې عذابونو څخه ډېر پریشانه شوي وو، دوی هم الله تعالی ډېر زیات پریشانه کړ، ټوله دنیا، خصوصا چین الله تعالی ډېر زیات پریشانه کړ. دغه رنګې هغې بې شماره ظلمونه په بني اسرائیل وکړي، د بني اسرائیل نه خپل غلامان جوړ کړي، د الله تعالی بندګۍ ته نه پرېښودل چې په ازاده طریقه باندې الله تعالی بندګي وکړي. نن سبا هم دغه حالت دی چې دوی دا حکومتونه بې شماره ظلمونه کوي په مسلمانانو باندې، د خلکو نه غلامان جوړ کړي، د الله تعالی بندګۍ ته په ازاده طریقه نه پرېږدي. لکه چین چې دی،
هغه لس لاکه نه زیات مسلمانان په خصوصي کیمپونو کې چې محاصره کړي وو، په جیلونو کې په تنګ تنګ ځایونو کې چې غورځولي وو، د یو بل له پاسه پراته وو، د کورونو نګراني به ولا کوله چې دوی کورونه کې څوک د الله تعالی بندګي ونه کړي، څوک چې پرده ونه کړي، په دې کور کې د قرآن تلاوت ونه شي، تر دې چې مړو ته قرآن کریم په لوستو هم پابندي لګولې وه، ډوډۍ ته چې کیني بسم الله به نه وی. دا ظلمونه چې په مسلمانانو کول، الله د هغه مظلومانو مسلمانانو باندې ننګ او غیرت وکړو، الله تعالی پرې عذاب مسلط کړو، ټوله دنیا پرې خاموشه وه، چا یې تپوس نه کوه، چا پرې ننګ او غیرت نه کوه، الله رب العزت په هغې باندې ننګ او غیرت وکړو. او څرنګه چې د فرعونیانو دا طریقه وه چې هغوی به په دې عذابونو کې او په دې وباګانو کې موسی علیه السلام ته رجوع کوله، د هغې نه به مطالبه کوله چې یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، موسی علیه السلام نه به مطالبه وکړه چې موږ دپاره دعا وغواړه چې الله نه دا عذاب لرې کړي. نن سبا دیم د مسلمانانو دعاګانو ته الله محتاج کړل، هغه مظلوم مسلمانان چې د هغې سره ظلمونه کول، الله تعالی د هغې دعاګانو ته محتاج کړل. نو بهرحال دا اوسنی حالت او دا مخکنی د فرعونیانو یا مخکنی عذابونه دا تقریبا یو بل سره ډېر زیات مشابهت لري په ډېرو طریقو او په مختلفو طریقو باندې. بل دا چې فرعونیانو به په بني اسرائیلو ډېر زیات ظلمونه کول، د هغې نه خادمان غلامان جوړ کړي وو، د الله تعالی بندګۍ ته یې نه پرېښودل، اسماعیل قسم خدمتونه به یې د هغې نه چې دی اخیستل، هلکان به یې وله حلول، ژوندۍ به یې وله جینکۍ به یې وله ژوندۍ پرېښودلې. و هغه زمانه کې دغه مظلوم مسلمانانو د بني اسرائیلو چې هغه په زمانې نیکان بندیګان وو، د هغې د ژړا او د فریاد ځای نه و، دنیا په هغې خاموشه وه، چا یې تپوس او پوښتنه نه شوه کولی، ځکه بني اسرائیل د اصل نه نیکان او ښه خلک وو، دا د انبیا علیهم السلام اولاد وو. بیا وروسته رابطه رابطه چې دی ډېر زیات خراب شوي وو، د نبي علیه السلام په زمانه کې هم ډېر زیات خراب وو. په نن سبا زمانه کې اسرائیل او یهود ډېر خطرناک او ناکاره خلک دی. خو هغه فرعونیانو هغه زمانه کې بني اسرائیل نیکان او ښه خلک وو، فرعونیانو پرې ظلمونه کول، دنیا پرې خاموشه وه. نن سبا هم په دغه مظلوم مسلمانانو باندې د یهود د مسلمانانو سره څومره ظلمونه وشو، په برما کې یا په چیچنیا کې یا په نور دنیا په مختلف ګوټونو کې په مسلمانانو ظلم او زیاتی کېږي او ټوله دنیا پرې خاموشه ده. د دې ظلم نه تعجب پکار دی، خو د امت مسلمه د غفلت او خاموشۍ نه ډېر زیات تعجب پکار دی. بلکې بعضې داسې خلک هم شته، براینا مولیان داسې شته چې هغه الټا د دغه حکومتونو د ظالمانه پالیسیو چې تایید کوي، د مجاهد د حکومتونو حوصله افزایي کوي، په مجاهدینو باندې ردونه او تنقیدونه کوي، د مجاهد نه لږه غلطي وشي په هغې باندې چې بیانونه کوي، په هغې خلاف فتوې ورکوي، حکومتونه په زرګونو منکرات او ناروا کوي، په هغې د هغې رد نه کوي، د هغې مخالفت نه کوي. چېرته یو کار نیم یو حکومت صحیح وکړي، د هغې شاباسي کوي، د هغې تحسین کوي. خو د مجاهدینو هغه ټولې قربانیانې چې دې ته سړی حیرانېږي چې ټولې نړۍ سره په ډېر معمولي کمزوري وسایلو د مجاهدینو مقابله راغله، الله تعالی ته ټوله نړۍ ناکام او ذلیله کړله. بیا دې قربانو دونه بې شماره شهیدان، زخمیان، قیدیان، کونډې، یتیمانان په هجرتونو کې وخت تېرول، په فقر او غریبۍ دې کې چې دی وخت تېرول، انتهایي مشکلات د نن سبا زمانې مجاهدینو برداشت کړل. د دې زمانې د مجاهدینو قربانیانې داسې چې په هغې باندې په جلدونو جلدونو کتابونه لیکلی کېږي، بلکې خلک د هغې دغه نه د لیکلو نه هم چې د عاجزه کېدو داسې قربانیانې دي. هغه ټولې قربانیانې چې د مجاهدینو هغه نظرانداز کولی شي او د هغې لږه لږه غلطي چې د هغې د وینه په هغې باندې چې تنقید کېږي. نو بهرحال نن سبا هم حالت دغه دی، څنګه چې بني اسرائیل مظلومانو په دنیا کې په هغې خاموشي وه، چا پرې ننګ او غیرت نه کوه، تپوس یې چا نه کوه. نن سبا د امت مسلمه دغه حالت دی. لکه نبي علیه السلام ویلي وحمزة لا بواکې له، د حمزه نه د ژړا څوک نشته. کله چې احد کې شهیدان وشو، خلکو په خپلو مړو باندې ژړل، حمزه رضی الله عنه باندې ژړا نه وه. نبي علیه السلام ویل وحمزة لا بواکې له، د حمزه نه د ژړا څوک نشته. نن سبا هم دغه ضعیف، عاجزه، کمزوري مسلمانان دي، چا پرې ننګ او غیرت نه کوه. الله رب العزت پرې چې دی خپل ننګ او غیرت وکړو او الله تعالی پرې د خپلو لښکرو نه یو ډېر معمولي لښکر چې مسلط کړو، داسې معمولي لښکر چې هغه په نظر هم نه راځي، حالانکې د الله تعالی خو بې شماره لښکرې دي. وما یعلم جنود ربک الا هو او ولله جنود السماوات والارض، الله تعالی بې شماره لښکرې دي. والله پرې داسې معمولي لښکر چې هغه په نظر کې هم نه راځي او ډېر یو معمولي غوندې د ذرې څومره حصه به والله اعلم دونه معمولي وایرس هغه پرې الله تعالی مسلط کړو او د دنیا هغه لوی لوی تواغیت، هغه د تکبر او د لوی نه ډک دولتونه، حکومتونه، هغه ټول پرې الله تعالی پریشانه کړو، ټول یې حیرانه کړي دي.
دا د الله رب العزت هغه ننګ او غیرت دی. الله تعالی دې کې موږ او تاسو هم یو درس دی که تاسو د الله تعالی په دین ننګ او غیرت نه کوئ، الله تعالی وایي زه انتقام اخیستلی شم، او دغرنګې الله تعالی وایي زه د مظلوم په سر باندې ننګ او غیرت کولی شم. عزتمند الله دا کولی شي په ملایکو باندې، دغرنګې په وایرسونو باندې، په نور شیانو باندې کفار هلاک او تباه کړي. خو دومره ده چې موږ او تاسو په امتحان کې فیل یو ناکام یو. زموږ او ستاسو په دې امتحان کې کامیابېدل په دې دي چې موږ او تاسو د دوی په مقابله کې په خپله جدوجهد او جهاد وکړو. که موږ او تاسو کور ناست یو، الله تعالی په دې باندې نور عذابونه راولي، کله طوفانونه، کله زلزلې، او کله یو آفت او مصیبت او بلا او وبا، او کله بل او بله. خو دونه چې موږ او تاسو په امتحان کې ناکار یو. پکار دا چې موږ او تاسې د هر وخت مناسب خپل مسؤلیت وپېژنو او مسؤلیت ادا کړو. د دې وخت زموږ او ستاسې مسؤلیت سره یو شعر کې راځي امام آوازها بسیار کردی اگر پرسی زمن این وقت تیغ است. و امام صاحب نصیحتونه د ډېر زیات کړل، خو زما نه تپوس کوي نو دا وخت د تورې د جهاد وخت دی. نو بهرحال د دې زمانې مسؤلیت د دې مظلومو مسلمانانو ننګ او غیرت پکار دی. که سړی د دوی په حال باندې غمجن کېږي نه او درمن کېږي نه، نو دا به ډېر د کمزور ایمان نښی. د مؤمن نښه دا ده چې به د بل مسلمان په غم باندې غمجن به د بل مسلمان په در باندې به درمني، او دغرنګې د بل مسلمان باره کې به دی فکرمني. دې سره د صرف د خپل ځان، د خپل کور، د خپل بچو غم نه، د ټول امت مسلمه، د ټول امت مظلومه، د ټول مجاهدینو، د ټول جهاد سوچ او فکر باندې سره اوسئ. نو بهرحال هر چا له دا پکار دي چې د خپل وخت مناسب د خپل مسؤلیت چې دی وپېژني، د هر وخت مناسب خپل مسؤلیت وپېژني. علماء کرامو هم دا پکار دي چې هغه د امت مسلمه صحیح قیادت وکړي، صحیح رهنمایي وکړي، صحیح رهبري وکړي. داسې یې ونه کړي چې حکومت او چې الټر دی حکومت د ظالمانه پالیسیو چې دی تایید کوي. بعضې داسې هم شته چې هغه دې حکومتونو ته تعزیې لیږي، دعاګانې ورته لیږي، هغې باندې وروسته چې دی خبره کوو. خو بهرحال د امت مسلمه په دې مشکلاتو باندې داسې خاموشي نه ده پکار چې کومه شروع ده. د لال مسجد او د جامع حفصې سره د کربلا د ظلمونو شانه ظلمونه وشو. د کربلا ظلمونو تاریخ کې وګورئ، او دغرنګې د لال مسجد او جامع حفصې ظلمونه وګورئ، او بیا موازنه وکړئ چې هغه ظلم ډېر او که دا ظلم ډېر دی. عزتمندو داسې عظیم ظلم کېږي، او بیا په دې باندې چې دی خلک خاموشئ. په قبایلو کې ظالمانه پرېشنې وشوې، د مسلمانانو مجاهدینو قتل عام وشو، د شیخ اسامه رحمه الله 3 بیبیانې ګرفتارې شولې. په دې ټولو ظلمونو چې دی خاموشي ده، او خاموشي خلافۍ ده چې الټه د دغه قاتل فوج، د پاکستان د دغه قاتل فوج الټه حوصله افزایي کېږي. بلکې کله کله داسې هم کېږي مدارسو ته بعضې خلک یې راوښتلی کېږي، او د هغې چې په مخ باندې په تندي باندې چې ښکلولی کېږي. عزتمند هغه ټول نصوص ولې نظر انداز کولی شي چې الله تعالی وایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. الله وایي ظالمانو ته میلان مه کوئ، که نه جهنم اور به ته ورسېږي. او الله تعالی وایي ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. الله وایي که ته دې کفارو ته معمولي میلان وکړي، نو الله وایي زه به دوچنه عذاب په دنیا او آخرت کړم. الله تعالی څه وایي لقد کدت ترکن الیهم. ګوره دې خبره ځان پوهه کوي، کفارو ته میلان، او بیا څنګه میلان؟ شیئا قلیلا، معمولي میلان. او لقد کدت دې میلان داسې نږدې قدرې شوې، دې معمولي میلان ته معمولي نږدې شوې. نو الله وایي اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات. الله تعالی وایي موږ به تا ته دوچن عذاب په دنیا او آخرت کې درکړو. نو ګوره دې کفارو ته، دې ظالمانو سره معمولي موافقه، معمولي سمجوته، معمولي میلان، هغه د دوچن عذاب سبب دی، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. نو لږ سوچ پکار دی چې کوم خلک د دې ظالمانه حکومتونو د ظالمانه پالیسیو تایید کوي، د هغې حوصله افزایي کوي، هغه دې بیعتونو کې لږ سوچ وکړي. د الله تعالی پیغمبر وایي الا ان السلطان والقرآن سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب. بادشاه قرآن کریم به دې بل نه جدا کېږي، او تاسو د الله د کتاب نه جدا کېږئ. د سلفو صالحینو سیرت کتل غواړي چې هغې به د ظالم حکمران نه څومره ډډه کوله، د هغې د جامو نه بیا خپلې جامې نه لګولې، د هغې د خطون نه بیا خپل لاس نه لګاوه. نو بهرحال معرض خبره مې دا کوله چې نن سبا لکه څنګه چې د بني اسرائیلو سره ظلمونه کېدل او په هغې خاموشي وه، نن سبا هم د مظلوم مسلمان سره ظلمونه کېده او ټوله دنیا په هغې باندې چې خاموشي وکړه. الله تعالی په هغې ننګ او غیرت وکړه، الله تعالی د هغې انتقام واخیست.
او الله رب العزت په دې باندې د سامری په شان د لامساس عذاب مسلط کو. سامری چې په هغه باندې الله تعالی عذاب راوستي و، هغه به خلکو ته ویل چې لامساس امر الله سم راوړي. سامری ته بشو نږدې کېدل په دوړ به ته براتله. نن سم الله په دې باندې عذاب چې مسلط کو چې دای د خلکو نه الله تعالی برطرف کړل. دای مسلمانان ځان لکول، مجاهدین مسلمانان د نوري دنیا نه کټ کول، او بیا مسلمانان په خپل مابین کې هم د یو بل نه ځان لکول. الله تعالی دای ځان لکل، الله تعالی دای د یو بل نه کټ کړل، یو بل نه جدا کړل. په خپل کورونه کې چې لکه ناصر داسې ناشنا غیرت د الله تعالی او داسې ناشنا انتقام دی د الله تعالی. الله هغه ذات دی چې نه اخذ علیم شدید دغه نیول ډیر سخت دی. ان بطش ربک لشدید. الله تعالی حمله ډیره سخته ده. ولا یوثق وثاقه وحد الله شان تړل څوک نشي کولی. ولا يعذب عذاب وحد الله شان عذاب څوک نشي ورکولی. او بیا ګوري جزاء من جنس العمل. څنګه چې دی په مسلمانانو باندې پابندیان لګولې، الله په دې پابندیان ولګولې، په کورونه کې کېنول. څنګه چې دی پابندیان لګولې چې مسلمانان به بورقې نه په سر کوي، مسلمانانو زنانه دې ټولو ته الله قانون بورقې وراغوستلې. دا اعلان اول چې فرانس کړو، د ټول ناول پرده باندې پابندي هغې لګولې وه، جرمانیه پردې باندې لګولې وه چې کومه زانه برخه واغوستله، پردې وکړه، په هغې باندې به جرمانه وي. اوس یې په دې جرمانه لګولې چې څوک نقاب نه وي، ماسک نه لګوي، نو هغه به چې جرمانه کېږي. الله داسې غیرت وکړو، داسې انتقام الله تعالی واخیسته. د دې هغه اتحاد چې الله تعالی مات کړو، د دې هغه اقتصاد الله تعالی تباه کړو. او بیا ګورئ په دې خبره هم ځان پوه کول پکار دي چې کله کله داسې حالات راځي. مخکې ما عرض وکړو، دا خبره یې مخکې هم لږه ذکر ده چې په داسې وخت کې خپل رب ته رجوع پکار ده، الله ته توبه ایستل پکار دي. مخکې نه اسلامي تاریخ سیرت سره ګوري، تاریخ ګوري، په هغه کې داسې ناشنا حالات، وباګانې، عذابونه، آفتونه دا وخت راغلي. په هغه وخت کې د دې مشکل حل څنګه لټولی شوی دی؟ دغه زمانې مسلمانانو خپل رب ته رجوع کوي، الله ته توبه ایستلي. د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې په سنه 18 هجري کې، یعنې په 18 کال د هجرت باندې یو لوی قحط راغلی، هغې ته عام الرماده ویل کېږي، د ایرو کال. عام الرماده معنی د ایرو کال، ځکه په هغه کال باندې به د خاورې د ایرو شانه بارېدلې. عمر رضی الله عنه په هغې کې ډېر مشکل مسلمانانو ته. عمر انه قسم وکړو چې زه به غوړي نه خورم، غوښه به نه خورم، او شوده به چېرې نه څښم، تر دې چې په ټولو خلکو اساني نه راغلي. عمر انه زړې جامې اغوستې، منبر باندې کېنه، دعا یې وکړه چې اللهم لا تعذب امة محمد بذنوبي. الله تعالی امت محمدي ته زما د ګناهونو کوچ عذاب مه ورکوه. نو ګورې هغه زمانه کې قحط راغلی، خو عمر رضی الله عنه د الله نه دعاګانې کوي، سوالونه کوي، ژړاګانې کوي، په ځان باندې ښه خوراکونه چې بندوي تر څو چې ټول مسلمانانو اساني نه راغلي. او بیا د عباس انه په ذریعه باندې استسقا وغوښتل، الله تعالی په هغې باندې باران وکړو. نو باران دغه نږدې آفتونه مخکې تاریخونو کې هم راغلي. په دغه سنه 18 هجري باندې طاعون عمواس هم راغلی و، په هغې کې مشران صحابه کرام چې وفات شوي دي. نو بهرحال ما عرض دا کاوه چې دغه رنګې عذابونه، آفتونه دا مخکې هم راغلي دي، لیکن د هغې علاج په څه کې لټولی شوی؟ د هغې علاج په دې کې لټولی شوی، هغې خپل رب ته رجوع کړي، خپل رب یې پېژندلی. که دا خلک خپل رب ونه پېژني نو کېدی شي په دې باندې به الله تعالی نور عذابونه مسلط کړي، نور عذابونه پې الله تعالی راولي. دارنګې مخکې په سن 449 هجري کې سخته وبا راغلې وه، 20 کسان به یو قبر کې نستره کېده، په هغې کې به دفن کېدل. لیکن دغه زمانې مسلمانانو څه چل کړی و؟ د هغې باره کې دا راځي چې وتاب الناس کلهم، ټول الله ته توبه وایستله. سن 449 کوم وبا راغلې وه، ډېره غټه وبا وه. کله کله بس د 20 کسانو لپاره به یوه کنده وکنسله، په هغې کې به یې پټ کړه. و هغې څه چل کړی او د هغې سیرت والا، تاریخ والا وي. وتاب الناس کلهم، خلکو ټول الله ته توبه وایستله. وراقو الخمور، شراب یې واړول، د شرابو دوکانونه یې بند کړل، شرابونه یې واړول. ولازم المساجد، د جوماتونو سره لازم شو، جوماتونه له وخت ډېر ورکړو. نن سبا په دې پابندي لګي چې جومات ته به خلک نه ځي. نه جومات ته تلل دا علاج دی، جومات نه خلک بندول دا علاج نه دی. په دې دا مرض دا وبا چې نور هم ډېرېږي. دغه رنګې بیا په 533 هجري کې یو ډېر عظیمه زلزله راغلې وه، او دغه رنګې په دغه کال په حلب والا په یوه شپه کې 80 کاله زلزله راغلې وه. په جبرت نومې ښار کې زلزله راغلې وه، په هغې کې 2,10,000 کسان چې مړه وو، او په هغه ځای باندې چې تورې اوبه را پیدا شولې.
ډېرې تقریبا 10 په 10 فرسخه په هغې تورې اوبه را پیدا شوې. خو هغه زمانې سلطان محمود چې و هغه د خلکو نه چې ټیکسونه معاف کړل، کوم ظلمونه چې وو هغه کې چې د خلکو زیاتې به کې د عوامو سره په هغې باندې پابندیانې ولګولې. نو بهرحال په د دې بنیادي علاج دغه دی چې سړی ګناهونه پرېږدي او دغه رنګې مثلا چا څه ظلم او زیاتۍ کوي په هغې پابندیانې ولګوي، خلک د ظلم او زیاتي نه منئ. د ایران بیا هم دا کردار ښه و چې ایران 85,000 چې دی قیدیان د جیل نه آزاد کړل. یقیني دا یو ښه کار دی، په دې شاباسي او تحسین هغې ته پکار دی. د ترکیې والا هغې دا خبره وکړه چې زموږ جوماتونه به نه بندېږي بلکې زموږ جوماتونه به ازاد دي. د هغې دا کردار دا هم قابل تحسین دی او قابل د شاباسي دی. بل طرف ته پاکستان کردار دی چې هغې دا خطرناکه اوبه او عذاب د سوال او د چاندو ذریعه وګرځوله، ځکه پاکستان ډېر مکار او ډېر موقع شناس دی. هغه همیشه لپاره داسې عذابونه د چاندې استفاده کوي. کله کله زلزلې راشي، دغه رنګې طوفانونه راشي او سیلابونه راشي، یا دغه رنګې داسې د وارث مسلط شي، د دې موخې نه دی صرف او صرف د چاندې استفاده کوي. او یو کس ویلي ویل کېدای شي په ټوله دنیا کې وارث ختم شي او پاکستان کې وارث ختم نه شي، ځکه د دوی دغه چاندو دروازه چې دی بندېږي. کېدای شي دی والله اعلم په دې مرض به خفه یې په خوشحاله دی، ځکه چې دا د دوی د چاندو چې دی یو ذریعه ده. نو په کار خو دا وه چې د خپل ظلم نه توبه ایستلې وې، د مجاهدینو قتل عام یې وکړو، هغه مظلوم قبایلو باندې ظالمانه اپریشن چې دی مسلط کړی. په کار دا و د ټول مسلمانانو عموما او د مجاهدینو د حسن معافي او بخښنه غوښتلې وې. هغې صرف دونه وکړو چې دا دی یو تجارت او دوکانداري شوه چې دا اوبه مسلط شوه، نو صرف یو بل ته سوال کوي، د یو بل نه چې چاندې غواړي، قرضونه راته معاف کوي. بهرحال عزتمندو ما عرض دا کاوه چې دغسې اوباګانې مخکې په اسلامي تاریخ کې وخت وخت راغلي، خو هغې خپل رب ته رجوع کړي، په دې وجه دغه عذابونه او اوباګانې چې دی ختمې کړي واپس کړي دي. په دې وجه موږ ټولې نړۍ ته د ایمان او توبې چې دی دعوت ورکوو چې راشئ په رب باندې ایمان راوړئ، الله ته توبه وباسئ. ستاسو مادیات دي، وسایل دي، سرمایه ده سره، زموږ سره ایمان دی، اسلام دی، قرآن دی. راځئ په شریکه د ټول انسانیت چې دی خدمت کوو، د ټول بشریت خدمت کوو. تاسو د خپل مادیات او ظاهري وسایل د انسانیت او د بشریت په خدمت کې استعمال کوئ، او د دې سره سره ایمان، اسلام او قرآن د دې په ذریعه باندې د الله تعالی مخلوق ته خیر او پیدې چې دی ورسوئ. او که تاسو ایمان راوړ په الله عقیده جوړه شوه، نو دونه پریشانه به دې عذابونه نه وئ. تاسو ایمان نشته، تقدیر هم نه دی منلی، د الله تقدیري فیصلې. که تاسو ایمان راوړ نو دا بس تاسو دونه د پریشانۍ سبب نه جوړېږي. ځکه یو سړی ایمان راوړي نو د دې لپاره بیا ډېر علاجونه شته دی. د مؤمن چې عقیده مضبوطه شي هغه د دې مرضونو پروا نه ساتي او نه تېرېږي، او نه هغه دونه د تعدیت چې دا ګنې متعدي مرضونه د یو بل پورې پورې کېږي، د دې دونه پروا نه ساتي. ځکه د الله تعالی نبي وایي لا عدوه، په مرضونو کې تعدیت نشته. د الله تعالی نبي وایي لا یعدي شیء شیئا، مرضونه یو بل ته نه لګي. او د الله تعالی نبي وایي فمن اعد الاوله، د اول ته چا دا مرض ورپورې کړی و، مثلا دوه درې کسان دي، د دویم ته د اول نه دا مرض ورپورې شو، خو د اول ته دا مرض چا ورپورې کړی. نو دونه یېرتې کول او دونه د هغې نه پریشاني په ځان جوړول، دا په دې وجه ده چې د خلکو په خپل رب ایمان نشته، عقیده او نظریه نشته. په دې وجه موږ دا مطالبه کوو د ټول کفري ملکونو نه چې راشئ خپل رب وپېژنئ. که په دې حالاتو کې یو خوا د فرعون په شانه وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، الله تعالی وایي د انکار وکړو د معجزاتو نه او د ایمان او د اسلام نه، حالانکې ښه یقین یې پرې راغلی و، خو دا ولې ظلما وعلوا، ظلم او لویي چې یې راخستی و. که د فرعون شانه تاسو دې مطمئن شوي وئ چې دا کارونه ټول د رب د طرف لري او دا د الله تعالی عذاب دی او زموږ د ګناهونو او زموږ د ظلمونو د وجې په موږ مسلط شوی دی، نو راشئ خپل رب ته رجوع وکئ، خپل رب وپېژنئ، ایمان راوړئ، الله تعالی ته په اخلاص چې توبه وباسئ. او موږ دې سره دا وعده کوو چې مثال په طور باندې موږ به د دغه وایرسونو والا سره د 10 کسانو سره په یوه کاسه کې خورا څښاک وکړو، بیا دې په موږ پسې دغه مرض راپورې شي. ځکه د الله نبي موږ ته علاجونه ښودلي دي، الله تعالی نبي مختلفه دعاګانې دي، مختلف اذکار دي. بسم الله الذي لا يضر، دا دعا ویوه. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، دا دعا ویوه. امید ان شاء الله تعالی د الله په خصوصي مدد دا وباګانې، دا وایرسونه په تا اثر نشي کولی. خو دا دونه پریشاني چې ده
دا د خپل عمل نه ته داسې ډېره پریشاني او تشویش را جوړ شوی دی. نو په دې خاطر موږ ته ایمان دعوت درکو او دارنګه د توبې دعوت درکو او په داسې موقع باندې د مسلمانانو څه مسؤلیتونه دي. اول خدا چې مسلمانان د داسې حالاتو نه عبرت واخلي. بنو نذیر باندې الله تعالی عذاب راوست. الله تعالی پاته بیا الابصار ای عقلمندو د دې بني نذیر د حالت نه عبرت واخلي. موږ ای مؤمنانو د دې کفارو د عبرت نه چې حالت واخلي. او دغه رنګه په داسې موقع باندې مسلمانان لبل دا پکار دي چې هغه ټولې نړۍ ته د ایمان او توبې دعوت ورکړي. چې اواز چې غټي خولې غټي د هغې خبره رسېدلی شي په کار لره په ټوله میډیا باندې د ایمان او د اسلام دعوت وچلوئ. دا ستاسو د دعوت یو موقع ده. د دې موقع نه استفاده وکړئ، دا موقع مه ضایع کوئ. نو یو چې تاسو دعوت وچلوئ د ایمان او د اسلام، دا ستاسې مسؤلیت دی او دا ستاسې چې دی ذمهواري ده. بل مسلمانان لره په داسې موقع باندې د دې خبرې همدغه ډېر پکار دی چې د کفارو په دې هلاکت باندې د الله تعالی شکر ادا کوي. بعضې خلک هغې ورته الټه تعزیې لګي، دعاګانې ورته لګي. نه د دوی هلاکت په دوی په هلاکت د الله شکر ادا کول پکار دي. لکه الله تعالی وایي فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. الله د ظالمانو جرم مې پرې کړی، خو تاسو د الله شکر ادا کوئ چې الحمدلله رب العالمین. موږ هم د الله شکر ادا کوو چې الحمدلله چې الله تعالی په دوی باندې عذابونه دا وایرسونه مسلط کړل. لکه دوی د مسلمانانو سره کوم ظلمونه کو، کوم ظلم د دوی پاتې دی چې یو ځای کې مسلمان او مجاهد د سر پورته کېدو ته نه پرېږدي. د دنیا په یوه لوی ځمکه کې شرعي نظام نه مني، نه برداشت کوي. اسلامي نظام هېڅ صورت باندې نه برداشت کوي. نو موږ هم د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کوو چې الحمدلله الله دوی باندې الله تعالی دا عذابونه چې مسلط کړل. ابوجهل چې وپاس شو د هغې نه سر کټ کړی شو، نبي علیه السلام الله ته سجده شکر وکړه. مسلمة الکذاب چې ووژلی شو، ابوبکر صدیق رضی الله الله تعالی ته سجده شکر وکړه. د خوارجو مشر دغه چې ووژلی شو، علي رضی الله الله ته سجده شکر وکړه. نو د دوی په هلاکت باندې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي. دا بله مسلمانانو یو مسؤلیت دی. څلورم دا چې مسلمانان د په داسې موقع په دې کفارو چې مسخرې او ټوکې پکار دي. نوح علیه السلام وایي فانا نسخر منکم کما تسخرون. موږ به تاسو چې مسخرې کوو څنګه مسخرې تاسو کوئ. مسلمانان د دا پکار دي چې داسې موقع په کفارو چې مسخرې او ټوکې وکړي. قیامت کې هم پسې مسلمانان مسخرې او ټوکې کوي. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون. دنیا کې په مسلمانانو ظلمونه کې د کفارو تماشې کولې، قیامت کې کفارو باندې عذابونه مسلمانان به تماشې کوي. نو دا حالت قیامت کې هم راځي، خو دنیا کې هم چې په دې باندې عذابونه راشي په دې پسې مسخرې پکار دي. او شپږم دا دې کفارو ته مزید خیرین پکار دي چې الله تعالی په دې نور خطرناک عذابونه مسلط. نوح علیه السلام خیرې کړې وې چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. الله تعالی د کفارو یو کور هم مه پرېږده. موسی علیه السلام خیرې کړې وې ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. الله تعالی د دې مالونه تباه کړي، الله تعالی دې پړونو باندې سخوالی راولي تر څو چې عذاب نه وي د ایمان نه راوړي. موږ هم چې الله تعالی عذاب پرې راولېږه، نور عذاب چې دا ظلمونه پرېږدي په زرګونو نه بلکې د لکونو په تعداد کې مسلمانانو صرف جیلونو کې چې راپلاخېږي. د دوی د لاسه څومره کونډې وشوې، څومره یتیمانان وشو، څومره خلک چې په اندامونو معذوره شو، په لاسونو مفلوجه شو، په پښو مفلوجه او ګوډان شو، په سترګو باندې خلک چې معذوره شو د دوی د ظلمونو د لاسه، د دوی د وحشیانه بمبارونو د لاسه. نو موږ هم دا وایو چې تر څو په دوی دا عذاب نه مسلط شوی دغه پورې دوی ایمان نه راوړي. نو سوال دا کوو چې الله د عذابونه پرې نور مسلط کړي. زمونږ د مشفق نبي هغه هم کفار ته خیرې کړې چې من الله بیوتهم وقبورهم نارا. الله تعالی دې د دیو هغه کورونه او قبرونه د اور نه ډکي. او د الله تعالی پیغمبر خیرې کوي اللهم اشدد وطأتک علی مزره اللهم سنی لک سن یوسف. الله تعالی مزر قبیله راونیسه. الله تعالی د یوسف علیه السلام د زمانې د قحطونو شنه قحطونه پرې راوله. نو موږ هم دا وایو چې الله دې کفارو قحطونه راولي. کومه دعا زموږ نبي کړې وه هغه دعا هغه خیرې موږ هم کوو. نبی علیه السلام خیرې کړې اللهم اهزم الاحزاب. الله دې اتحادیانو له شکست ورکړي. موږ هم دا خیرې کوو چې الله دې اتحادیانو له چې دا ټول په ټوله د مسلمانانو په قتل عام کې ټول شریک شو، ټول حصه واخیستله او ټول چې دی هغې د مسلمانانو خلاف یو مضبوط اتحاد وکړو. او بعضې په دې فخر کوي چې موږ د فرنټ لاین اتحادیان یو. نو موږ هم دا دعا کوو چې الله تعالی ته دا ټول اتحادیان ونیسه.
نبی علیه السلام 3 کاله دا خیرې کړي اللهم علیک بقریش الله قریش ته ونیسه عزتمند موږ هم دا خیرې کول پکار دي امام بخاری رحمه الله باب ذکر کوي بخاری شریف کې باب الدعاء للمشرکین بالهزیمه والزلزله مشرکین ته خیرې کول چې الله دې له شکست ورکړي والله تعالی په دې زلزلې راولي دارنګه مسند ابو عوانه کې باب ذکر کړي چې بیان اباحه القنوت علی الاداء الذين يصيبون بعض المسلمین او کفار ته خیرې کول چې یصيبون بعض المسلمین بعض مسلمانانو رسیږي بالقتل په وجه باندې بعض مسلمانان شهیدان کوي نو دا کفار ته خیرې کول پکار دي کنه سبا یو سره یو حکومت د څه چې تا نه شهید کوي وستا یو ورور مسلمان هغه به ایثار کړي هغه به شهید کوي دا سبب ظلم او زیاتې کیږي پای باندې بوښیانه بمبارونه کیدای به کورونه ورانی کې په هجرتونو به مجبور کولای شي بچي به ایتمان کیږي بیبيانې به کونډې کیږي نو کوته نه وجه د ساتي ظلم نه کړي ساري مسلمان ورور سره ظلم او زیاتې کړي په دې نه مسند ابو عوانه کې وایي چې کله کفار دراسه باج مسلمانان شهیدان کیږي نو ایت چې خیری کول پکار دي نو عزتمند مولم دغه خیری پکار دي چې موږ تاسو هم دا خیری وکړو چې الله تعالی د شری نظام دشمنان تباہ او برباد او الله تعالی د مجاهدین دشمنان او قاتلان راولي چې الله تبارک او کوم چې د شری نظام او د جهاد عاشقان دي الله تعالی د غي هر قسم حفاظت او نصرت وکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين